خبره دا ده جی چې په دې مسله باندې چې هر چا که آواز پورته کوي یا پورته کوي نو هغه کاري پارټۍ والی یا که مذهبي دي او که غیر مذهبي دي او د مسلمانانو دا یو واحد مسله ده چې په دې کې د دوو چیلو په خپل منځ کې اختلاف نشي کېدی نو زموږ به څنګه پکې اختلاف راشي نو چې کم یو جماعت هم که آواز پورته کوي نو انشاءالله تعالی تحریک لبیک هغې سره په دې کې مکمل طور باندې شانه بشانه ولاړ دی او زما خو یقین دا دی چې دویمه واحد دا یو داسې مسله ده د ختم نبوت او ناموس رسالت چې په کار دا ده چې امت مسلمه صرف مذهبي پارټۍ نه بلکې څومره نورې سیاسي پارټۍ چې هغه غیر مذهبي دي دا مسله د ټولو د حضور د ټولو آقا دی او د حضور شفاعت چې کوم دی د هغې امید ټول لري نو د وایم هرې پارټۍ له په دې باندې یو مکمل او مضبوط چې کوم دی ایکشن اخیستل غواړي او که انشاءالله زما یقین دی که مسلمانانو دې باندې مؤثر اواز اوچت کړ نو دا کومه شرمناکه فیصله چې وشوه چې د ټول امت مسلمه سترګې ټیټې کړې موږ دا وایو چې دې مسلې سره صرف پاکستان نه د پاکستان خو دې نوم شرمو په دې مسله باندې تر قیامته به نسلونه په موږ باندې لعنت وایي چې داسې یو دومره ښکاره اعتراف جرم والا خبره چې هغې بار بار اعتراف کړی دی چې ما دا ګستاخي کړې ده د هغې باوجود هغې ته ریلیف او رهائی صرف د یورپي یونین او مغرب په دباو باندې ورکړې شوه نو تحریک لبیک سره د جمله دا چې څومره مسلمانان دي که موږ سره څوک په دې پارټۍ کې شریک دي که نه دي خو د هغې زړونه د حضور د عزت او د ناموس د مسلې سره دي نو انشاءالله زما یقین دی که مسلمانانو مؤثر اواز پورته کړ نو هغه وخت نږدې دی چې انشاءالله تعالی دا مسله به کخیر څوک په کاغذ سترګه باندې